یو څو اهم مسائل هغه ذکر کولی شي. یو مسله دا ده چې بعضې خلک وایي حدیث کې من راغلی ده د دې خبرې نه چې نبي علیه الصلاة والسلام ته سید ویل، نبي علیه السلام حدیثو کې منع فرمایلی ده. آیا دا خبره څنګه ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي فرمایي موږ نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل د الله رسوله ته زمونږ سید دی. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل زه سید نه یم، سید الله دی. او نبی علیہ السلام بل روایت کی فرمایل چې لا ترفع منزلتی، زما منزله او منقبت موچتوي. نو د دې روایتو نه دا ثابتېږي چې ګویا نبی علیہ السلام د سید ویل صحیح نه دي، ځکه نبی علیہ السلام په خپله منع فرمایل. علما د دې حدیثو جوابونه کوي. یو جواب دا دی چې نبی علیہ الصلاة والسلام منع فرمایلی د تواضعا چې ما ته سید مو وایه، تواضع عاجزي کوي نبی علیہ السلام. دویم دا چې نبی علیہ الصلاة والسلام منع فرمایلی دا د فاره د دې چې زما په مدح کې مبالغه مه کوئ. او بعضې علما جواب کوي مراد د دې نه دا دی چې دا حدیث منسوخ دی، نور روایات د نبی علیہ السلام د سید کېدو باندې چې دلالت کوي هغه ولې ناسخ دی، لهذا اعتراض ختم شو. بله مسله دا ده چې دا کم د حجیان د حج په دوران کې کاڼي ولي، وی حدیث نه دا ثابتېږي چې دا کاڼي د چا حج قبولي نو دا کاڼي برخیږي، د چا قبول نه الا دې پاتې کېږي. دا حدیث څنګه دی؟ علما هم دې حدیث ته ضعیف وایي او فرمایي چې نبی علیہ الصلاة والسلام په زمانه کې به هم ډېر کم پراته وو. غالب ګمان دا دی، یعنی دا به جزم او یقین سره موږ نشو ویلی چې خامخا به داسې کېږي. غالب ګمان دا دی کېدای شي الله پاک دا کاڼي چې د چا حج قبول شوی دی هغه اسمان ته خیږي، دا غالب ګمان دی، یقیني نشي. دریم سوال دا دی چې آیا زنانه هغه د تبلیغ د پاره وتلی شي؟ علما فرمایي او د زنانو د تبلیغ د پاره وتل جایز دي. زموږ استادو په معاشره کې زنانه کالج یونیورسيټي ته ځي نه، نو کته اعتراض کې او بیا خو د اعتراض قابل خبره دغه ده. بعضې خلک وایي حدیث آیات کې الله فرمایي وقرن فی بیوتکن، تاسو په خپلو کورونو کې ایثار شئ. آیات کې خو الله دا هم فرمایي ولا تبرجن تبرج الجاهل، یعنی تاسو داسې ظاهر ښکاره کوئ ځان ما چې څنګه په جاهلیت کې وي، داسې په زینت سره چې بهر ته وځئ نو په زینت سره مه وځئ. خپل چې کوم دی منځ کې الله فرمایي یدنین علیهن من جلابیبهن، ځان ته غټ غټ څادرونه رانږدې کړي. د دې آیاتونو د سیاق نه او د سباق نه دا معلومیږي چې زنانو د پاره په کور کې وتل کور کې ناسته الله حکم کړی، لیکن د وتلو هم هغه جواز ته هم معلومیږي. خو منع چې راغلی ده د دې دپاره چې ستاسو زینت په د جاهلیت د دور په شانتي برهنه مخونه مه ځئ، ځان باندې څادرونه راواچوئ. لهذا زنانه تبلیغ ته تللی شي. قرآن پاک کې الله د زنانو په باره کې فرمایي سائحات ثیبات و ابکارا. دا سائحات علما فرمایي هغه زنانو ته ویل کېږي چې دوی د الله د دین دپاره اوزي، د الله د اطاعت دپاره اوزي، د الله د دین د خورولې دپاره اوزي. دین علما استدلال کوي. بل د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه واقعه علماو ذکر کړي ده په کتابونو کې چې عمر رضی الله تعالی عنه ته هدایت د خور په وجه وشو. هغې ورته اسلام طرف ته دعوت ورکو، د هغې د دعوت په وجه باندې عمر رضی الله تعالی عنه الله پاک مسلمان کو او د لوی پای صحابي الله جل شانه عمر رضی الله تعالی عنه وګرځو. نو د زنانو ډېر لوی شان دی او مقام دی. او الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. الله فرمایي مؤمنان سړي او مؤمنات ښځې دا دوستان دي بعضې د بعضو، دوی به د خو خبرو حکم کوي او د بدو نه منع کوي. د آیت کې الله پاک د امر بالمعروف او نهي عن المنکر خطاب زنانو ته هم کړی دی، نه مسلمانانو زنانو ته او مسلمانانو سړو ته هم کړی.
د دې آیت نه دلیل علما نیسي چې زنانه د تبلیغ دپاره وتی شي. بیا فتاوی حقانی کې ذکر کړي دي چې د زنانو د دور دراز علاقو دپاره تبلیغ ته تلل، لندن ته، امریکې ته وغیره د جماعتونو په حیثیت سره دا د دوی نیت سوي اعلاء کلمت الله چې د الله پاک دین په دنیا کې عام شي. زما والده صاحبه الله پاک دی غریق رحمت کی هغه با سو پیر چې ګندې په چله کې زما د والد صاحب سره تری دا تر پار کرتا او مختلفو زینو تا زما والده چې وراله مو به تاسو کو هغه وی بچیا دومره بد حل چاله کلمه نه ورزي، دومره زنانو تم کلمه خودلا، دومره زنانو تم منزونه خودل، دومره زنانو تم چې ګندې هغه دا مسله خودلا، دا مسله خودلا، څومره خیر ته چې کوم دی هغه خور شي. زنانو تبلیغ دا د تبلیغ نه منې کوي. دا چې کوم دی مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه هم خپل فتاوا کې د دې د جواز حکم کړی. لہذا د زنانو تبلیغ جایز دی. زنانو ته د تبلیغ کې وتلو هغه چې کوم دی ممانعت نشته او ځکه جماعتونه ډېر په پرده کې ځي، پرده اهتمام کوي، داسې اصول سره ځي چې بهترین نظم او نسق دی. الله جل شانه د عمل کولو توفیق راکړي.